الشيطان الرجيم فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو د کتاب الله په اعتبار د معنا وضعی سره څلور قسمو، خاص شریفو شو، عام استازو شو، مشترک لاره شروع دی. د مشترک باره کې پرون تاسو ویلو ګلونو چې مشترک هغه لفظ دی چې د دوو مختلفو معنو او دارنګ د مختلفه الحقائق سیزونو د پاره وضع شوي. حکم د مشترک داو چې کله د یو سیز معنی ګڼې دي خو تا یوې له ترجیح ورکړه نو اوس به دویمه نه اخلې، ځکه چې عموم مشترک لازمیږي. نو امام ابو حنیفه اصول داو چې د عموم مشترک گپ نه لګوم، او امام شافعي صاحب وی چې دې کې څه ټینشن نشته، په یو ټیم یو لفظ دی او ګڼې معنی ورکي دې ته د دې د وجې چې ته حقیقي معنی پرېږدې عموم مجاز ته لړ شي. دا طریقه ټیکو الله خدا نه دی ویلي چې په یو ټیم د یو لفظ ګڼې معنی نه دا په عرف کې محال دي. نو ولې ځان په ټینشن کې اچي؟ خاجي لکه د حیض یو معنی وه طهر، د قرو بله معنی وه طهر، وی چې قرو والے طهر به اوس نه آلی، چې طهر مراد والے حیض، چې قرو نه طهر مراد والے حیض به نه اخلي، او چې حیض ته مراد والے بیا به طهر نه اخلي، ځکه که حیض او طهر ته دواړه واړه دا به عموم مشترک شي. عموم د موږ وایو چې داسې کیدی شي چې د قرو د حیض مراد والے هم طهر، خو دا چې نشي کېدی نو دا د دې د وجې بند نه دي چې ګنې عموم مشترک ناروا دی. دا د دې د وجې دی چې دا مشترک کې تعین شارع کړی دی الله او رسول. اوس پې پوه نه شوئ چې دا جواب دی ورکړو دی به یاد ساتي. پوه شوئ؟ وعلى هذا قلنا ویم دکه زړه مسله ده، یعنی مونږ وایو چې عموم مشترک نشته، امام شافعي صاحب وایي چې شته. نو زمونږ طریقه دا ده چې لا یجب النظیر فی جزاء الصید، نظیر نه واجب کیږي، مثل نه واجب کیږي فی جزاء الصید د ښکار په بدله کې، د ښکار په لقوله تعالی د الله سبحانه وتعالی د فرمان د وجه نه چې فجزاء مثل ما قتل من النعم. په دې محرم باندې او په احرام والا سړي باندې جزا او بدله د مثل ما په برابر د هغه څاروي قتله چې د قتل کړي من النعم د څاروونه. من النعم اوس الله وایي چې څاروی به ورکوې که نه. دې مسله باندې به ته ځان پوه کړې مشره چې اول تا ته د صورت کې مسئله ذهن کې پرته او یادوي درته. مسله دا ده چې په حالت احرام کې د سمندر ښکار بالاتفاق جایز دی بلا اختلاف. دا خو ټولو اتفاق دی. تا احرام په حالت کې او مئی راټینګې نو خیر دی، ځکه الله فرمایلی دی احل لکم صید البحر. لیکن د محرم او احرام والا سړي دپاره د اوچ ښکار حرام دی بالاتفاق. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تر حالت احرام پورې د اوچ ښکار منع دی بالاتفاق. نو د اوچ ښکار منع دی، خو که چا وکړو نو حکم یې څه دی؟ اوس د ائمه اختلاف دی. نو تاسو به عنوان ولیکئ مثل ما قتل من النعم به ولیکئ، او بیا به ورسره ولیکئ مسلک الامام والشافعي بقتل صید البر، بقتل ودلائل الطرفین. نو مسلکونه اول وورئ.
چې په دې خو د ټولو اتفاق دی چې احرام دی اچولی د مشره نو مایې ځان لونیسه خو کمتره موله او د ځنګل اوسې هم موله او دارنګې سویه هم موله لانجه به درته جوړه شي. خو که چا وویشتل نو مسلک د امام ابو حنیفه ځان سره نوټ کې هغه وایي قیمت به ورکې که وړوکې ښکار دی کړي که غټ دی کړي که د دغې څاروو مثل پالتو ځناورو کې یعنې په کورنو ځناورو کې وي او که نه وي دې قیمت ته مثل معنوي وي. دې قیمت ته څه وي؟ عین شی چې ورکې هغې ته مثل سوري وي. د اوسې په بدله کې اوسې صحیح مثل سوري، د غوا په بدله کې غوا صحیح، د بیزې په بدله کې بیزه صحیح او د غوا په مقابله کې قیمت سره. نو امام ابو حنیفه صاحب وایي چې هر قسم ښکار دی وکړو خو د مثل معنوي قایل مثل معنوي څنګه وي؟ دوه ګواهان برابر او قرآن وایي یحکم به ذوا عدل منکم. هغې به ووایي چې یاره تجربه دا ده چې دا غوا مثال د 100,000 روپو ده نو دی به دغه قیمت را باندې داسې وکړي چې ویدلی اختیار دی. که دی داسې کوي چې په دغه 100,000 روپو څاروی اخلي او حرم ته یې لیږي او ذبحه کوي او غوښې په غریبانانو تقسیموي د نصف ساع په اعتبار سره به یو مسکین له ورکړي. دا مثل معنوي هم ډېر بهتر دی. د امام شافعي، امام مالک، امام محمد مسلک ولیکې هغه وایي چې کم څاروی دی ووجو نو دی به د 2 خالو نه خالي نه یا به د ده مثل موجودي یا به نه موجود. که مثل موجودي نو محرم به خامخا څاروی ذبحه کوي په مثل سوري به عمل کوي. مثل معنوي ته به دوره په اسانه نه ځي. امام ابو حنیفه وایي په هر صورت مثل معنوي دی. ها که مثل سوري باندې عمل کولی شو وکړه خو که او دې نه کو نو مثل سوري هیڅ ضروري نه دی. او شوافعو په دې کې ته امام مالک هم جدا شوی دی، امام محمد د احنافو نه هغه وایي نه وایي چې د کومو څاروو اصل په بازار کې ملاویږي په کور کې خلک ساتي هغې ته وایي پالتو جانور. نو ته به مثل سوري ورکې لکه یو سړي اوسې وویشته نو کور کې د هغې مثل بیزه ده او که نه ده یا یو سړي سویه وویشته خرګوش نو کور کې د هغې مثل څه شی دی؟ بیزې بچې راواخله غریزه غوا یې وویشته نو کورنۍ غوا راواله شتر مرغې په غر کې وویشتو نو د هغې مثل څه دی؟ هغه اوښ دی. نو که چېرته د یو څاروي مثل سوري ملاویږي نو مثل معنوي ته به نه ځي. که مثل سوري نه نو بیا مثل معنوي ته لړ شه. اوس په دې مسله ورسېدی؟ دا مسالک یاد شو، دلایل د دواړو یاد شو. دلایل دا دي وکې فجزاء مثل ما قتل من النعم نو بدله د هغه څاروو چې قتل کړي د څاروو نه لأن المثل مشترک لفظ مثل مشترک دی بین المثل صورتا و بین المثل معنا. مثل سوری او مثل معنوي دواړو په منځ کې دا مثل څه دی ګلونو؟ فجزاء مثلو دی مثلو کې ویچل دی محل استشهاد په دې کې دا دی چې مثل سوری دی او که مثل سوری څه ته وایي چې جسم جوسا او شکل هم عکسي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه وایي چې مثل معنوي دی او نور امام شافعی او امام مالک وغیرہ وایي چې مثل سوری اصل دی وهو القیمه او مثل معنوي قیمت دی. وقد اريد المثل من حيث المعنى بهذا النص او ټول دنیا منی چې بالاتفاق دی آیت کې په قتل د کمتره کې والعصفور چنچڼه کې مثل معنوي دی بالاتفاق. که یو سړي کمتره مړه کړه د کمترې مثل په کور کې
اخو خیر نشي راټینګېدی دومره زر که ده چنچڼه ده نو چنچڼه کور خلک ساتي نه ساتي که نه نو د دې خو وي ته منې امام شافعي صاحب ته وایي چې چنچڼه او دا څیزونه دې مړه کړو نو اوس به د دې قیمت ورکې د دې به دا خو وي د ټول نو وي دا لفظ مثل چې و دې مشترک و خو مونږ ته یو معنی واغسته قیمت مونږ ته یو معنی واغسته قیمت اوس چې ته مونږ یو معنی د قیمت واغسته نو اوس چې د کومو مثل ملاویږي هغه ټایم کې ته صورت اخلي نو دا خو لفظ مشترک و او چې مثل نه ملاوېده نو معنی دې واغسته چې مثل ملاوېده نو صورت دې واغسته خو عموم مشترک شو مثل صورت تم وي مثل معنوي وي تا په یو ټایم کې دواړه معنو کې لارې کولا وکړي نو امام ابو حنیفه وایي چې دا خبره سره او امام شافعي صاحب وایي چې دا څه خبره ده کمتره کې مثل معنوي زه ځکه کوم چې د کمترې مثل کور کې نه او د اوښه وغیره مثل خو په کور کې وي نو امام ابو حنیفه صاحب ورته څه وایي عموم مشترک دی دا خو د مشترک په ټولو معنو عمل راځي او وي دا تم منې چې په کمتره کې امام شافعي ته وایي ته دا منې چې مثل معنوي دی نو مثل معنوي یو ځل متعین شو اوس هر ځای مثل معنوي معتبر کړه دا څه خبره ده آگے چلو فلا یزاد المثل من حیث الصوره نو نه بشي زیاتولی مثل صوري یعنی عین بیزا و عین اوخه بنی اذ لا عموم للمشترک اصلا ځکه وی دلیل مې دا دی چې عموم مشترک نشته اصلا چره هم فیسقط اعتبار الصورت نو د مثل صوري اعتبار به ساقط شي په ټولو څاروو کې لاستحالة الجمع ځکه د دواړو جمع کول محال دي څنګه محال دي چې مثل صوري واخلي او مثل معنوي ولې محال دي الان کې اړو محال دي نه چې د کوم مثل ملاویږي نو قرآن ویلي دي فجاءوا ذاو مثل ما قتل من النعم د سارونه وجل دي نو مثل دې په سارو کې ورکی مثل دی او چې کمزه کې مثل نشتا نو فتقوا الله ما استطعتم دلیل دی چې د انسان په خپل وس پړ دی خلک وایي میر وس په خپل وس پړ دی نو الته بل لار نشتا نو حالت اضطرار کې يحكم به ذو عدل منکم دوا او خيار خلک براشي چې هغه پر ریټ پويږي او به وایي چې په دې ګیس باندې دوره پیسې لازم شي مسالک د دواړو یاد شو دلایل د دواړو یاد شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کته مثل سوری اومنه په غوا او میخه او ګډه بيزه کې او مثل معنوي اومنه په چنچړه او کمتره کې نو دا خو تا د مثل نه مثل سوری اومنه مثل معنوي اومنه دا عموم مشترک شو دا او حال په عموم مشترک کې دا دی چې داسې یو معنی متعین شي نو فیسقط اعتبار اراده الغیر د نور معنو اعتبار ختم شي نو وی په چنچړه او کمتره کې وته امام ابو حنیفه وایي چې تم معنی چې قیمت وي مثل معنوي وي نو په میخه او په غوا او په ګډه کې مر سره قیمت و معنی کنه د دواړو خبره او دلایل صحیح شو آگے چلو نو الان کې محال خو نه دي کنه ګلونو که محال دي ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولا ولي کې تعریف المؤول مع الحكم وتوضيح الامثله تعریف خدا دے چې دا کله ته ترجیح ورکړې بعض وجوه المشترکی د مشترک بعضو معانو له وجوه په معنی د معانو دی بغالب الرأي د غالب ګمان د وجنا يصير مؤولا نو دا قسم د مطلق د مشترک راغ مؤول ته معنی غنی وی معنی خو د سوجنا د ځوان غالب د وجنا پکتا یو معنی له ترجیح ورکړه نو د لفظ ته مؤول وی تعویل کړي شوی وته وی
د خپل یو معنی نه جدا کړی شوی دی او د دې احتمال ختم شوی دی او د دې بلې معنی اعتبار به وي دې ته وایي مؤول. وحکم المؤول وجوب العمل او د مؤول حکم چې دی دا د ظاهر او نص په شان دی دا وجوب العمل دی مع احتمال الخطا خو ګوره د احتمال د خطا ورکې شته وي کیدای شي مجتهد وي خطا شوي ځکه حدیث ته چې المجتهد یخطأ و یصیب مجتهد کله خطا کیږي او کله صحیح خو د غلطه احتمال شته خو بیا هم د دې احتمال د خطا باوجود د کتاب الله په مؤول باندې عمل واجب دی یعنی دیم د منی چې دا مجتهد وی کله صحیح کیږي او کله خطا کیږي سوال زمونږ دا چې د مجتهد دا صحیح او خطا به څنګه معلومیږي دې لپاره مجتهد پکار دی که غیر مجتهد د دین دا سوال دی جواب دا دی چې که یو سړی مجتهد او که غیر مجتهدی خطا د هغه لپاره شته چې کله شته نو دا د دې دلیل دی چې انسان د تحقیق مکلف دی چا پسې د تللو مکلف نه دی او که چا پسې ځي نو هغه تلل به حرف آخر نه ګڼي تحقیق به کوي بل ته به غوږ دی او اختلاف رائے به جایز وصاله فی الحکمیات احکام شرعیو کې د مؤول مثال اذا اطلق الثمن فی البیع ما وتا سودا وکړه ما وتا او تا ته مې وویل چې دا موبایل زما په 1000 روپۍ شو پاکستانی 1000 روپۍ کومې پاکستانی 1000 روپۍ کان علی غالب نقد البلد نو وی به دا قیمت علی غالب نقد البلد د ښار په اکثر رایجو پیسو کې اوس په پاکستان کې بسیکی می نوټونه بمی هر قسم وي خو چې کم شي زیات استعمالیږي نو موږ به هغې له اعتبار ورکوو ولې چې ما ووایي چې مثال دا موبایل په 1000 روپۍ شو نو دا 1000 روپۍ مشترک دي 1000 ریال 1000 ډالره په 1000 شو 1000 ریال 1000 روپۍ 1000 ایرانۍ 1000 ډالره 1000 کالدارې ټولې خبرې شوې که نه شوې نو لفظ مشترک شو نو وای چې کله لفظ مشترک شو نو غالب رای یعنی د خبر واحد یا د قیاس د وجه نه پس قرینی د وجه نه د کتاب الله په دې مؤول په دې مشترک کې تعویل جایز دی تعویل سره جایز دی منګه د خبرې دا وای چې دا مې په 1000 شو خدا مې ونه وی چې کم 1000 روپۍ د اسلام آباد کړه پنجاب د دوبۍ که د سعودي عرب که د افغانستان نو دې ټایم کې به څه اعتباري دې کې به تعویل کوو دا مشترک کې به اړو د ظن غالب په بنیاد چې زم پاکستانی او تم پاکستانی او ولاړم په اسلام آباد کې نو لہذا اعتبار به کومې پیسو لی د اسلام آباد دی لی وذالک بطریق التعویل او دیتا طریقه د مؤول وی طریقه د تعویل وی ولو كانت النقود مختلفه فسد البيع او کنا په پاکستان کې مختلفې کرنسۍ وي مختلفې پیسې وي یا تا ووایي چې د اسلام آباد په 1000 روپۍ مې واغست او چې لړ اسلام آباد کې پاکستانی هم وي او امریکنی هم وي او سعودي عربی هم وي او دوبۍ هم وي او افغانۍ هم وي نو فسد البیع بیع فاسد ده بیا د سره کا او تعین وکړه چې د کم ملک پیسې یادوي تعین وکړه چې د کم ملک پیسې نو ولیکې توضیح الامثله نو بریکټ کې ولیکه اطلاق الثمن فی البیع چې مطلق دې پرې خودو قیمت په بیع کې نو که چېرته کې د ظن غالب په وجه یو معنی له ترجیح ورکړی شو دا اول کا او که نه شوه ورکولی نو بیع فاسد کا لما د وجه د هغه دلیل نه ذکرنا چې مونږ ذکر کو څنګه دلیل ذکر کو هلکو دلیل دا ذکر کو چې عموم مشترک ناروا دی چې ته ووایې چې د 10 ملکونو 1000 روپۍ ته مراد دي نو د دې سه 1000 روپۍ نه 1000 روپۍ جوړیږي خو د سعودي عربو د 1000 نه څو جوړیږي خبرې 75000 څومره نو چې ته ووایې دا موبایل په 1000 روپۍ شو نو چې پاکستانی شو په داسې 10 اخلم خو که چېرې د 1000 نه مراد څه سعودي عربۍ
خو بس لړې غرق شوې نو لړې غرق شوې نو عموم مجاز عموم مشترک نشته چې د یو لفظ نه ګڼې معنی مراد واخلي ګڼې په لحاظه وی بیع به فاسد شي وحمل الاقراء علی الحیض او د قرع ډېرې معنی وي خو په حیض هم حمل کو نو وي دې کې مونږ تعویل کړی دا مؤول دی څه دی کولو نو مؤول دی تعویل کړی شوی دی په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د قرع دوه معنی دی حیض او طهر نو مونږه حیض له ترجیح ورکړه په طهر باندې نو د حیض له ترجیح ورکول دا مؤول دی او د ترجیح لپاره دلیل او اشتراک الامه سنتان و عدتها حیضتان نو چې کله وینځه عدت تیری او د حیض سره شمار کی نو آزاد به هم د حیض په طریقې سره شمار کی نو کومنګ دا و چې حیض او طهر ته دواړه مراد دي نو عموم مشترک لازمیږي عموم مشترک لازمیږي او عموم مشترک خو ټیک نه دی نو کو عموم مشترک په یو حیثیت اخلي نو ټیک نه ده خو ارزه کې عموم مشترک چې حیثیتونه مختلفي لکه وختي په قتل الصید کې دوه صورت یو هغه چې د سارو مثل شته او د بل هغه چې نشته نو چې د کوم سارو مثل نو الته خو مثل معنوي خو چې د کوم مثل وو ته وی چې اوس عموم مشترک لازمیږي لہذا زه بدلتم اوس مثل معنوي اخلم نو غلطه ده حیثیتونه بدل دي د یو مثل معلومیږي بازار کې او د بل مثل نه معلومیږي نه ملاویږي حیثیتونه څه شو او دلته خو حمل کې اقرا کې حیثیت یو ده یو به مراد اخلي ځکه دواړه د یو بل مباین دي حیض او طهر دلته عموم مشترک شته دی نه پوهېږه یار وحمل النکاح فی الآیه او ګوره د قیاس د وجې نه مونږ د حیض معنی له ترجیح ورکړې ده ځکه دا قروع چې دی دا د قرع جمع ده نو چې کله جمع ده نو ته اوس وګوره چې د جمع کېدو دا مفهوم په حیض کې دی او که په طهر کې دی نو دا په حیض کې دی ځکه ما ته وګوره د رحم کې وینه جمع کېږي په ټوله میاشت کې وینه د رحم کې څه کېږي خو چې کله میاشت پوره شي او د حیض ورځې راشي نو دا وینه بیا د حیض نه رابهیږي نو د جمع کېدو مفهوم دا په طهر کې نه دی دا په حیض کې دی نو چې کله د طهر کې نه دی په حیض کې دی نو قیاس هم دا وي چې د قروع نه مراد حیض د طهر نه دی وحمل الکنایات حال مذاکرة الطلاق على الطلاق من هذا القبیل ته کنایات استعمالی خو حال مذاکرة الطلاق د طلاق تذکره شروع ده او دا چې کله تا کنایه ووي نو دا مې حمل کړو علی الطلاق په طلاق باندې الکه یو دا دی چې ما نه جدا شه ما نه ته جدا یې ته ما نه جدا یې ته ما نه نو د جدا خو یو معنی دا چې په حسن او جمال کې ته جدا یې یا د جدا مطلب دا چې بس ما نه جدا سماله یا د جدا مطلب دا چې ته په ما طلاق یې دا ټول لفظ مشترک دی که نه دی خودی وی چې کله د طلاق حالت شروع دی او په جنگ کې وی چې ته زمانه جدا خپل کار کوه نو وی دا کنایه د دې نه چې ته په ما طلاق یې نو لفظ مشترک اوس مونږ په عموم مشترک حمل نه کو وی دلته ولا یو معنی متعین کړه نو که په عموم پرېښو نو دا به مشترکو خو چې یو معنی متعین کړو دا مؤول شو تعویل پکې وکړی شو او تعویل پس وکړی شو په طلاق چې د کنایه لفظ او د پټ الفاظ او د اشارې د الفاظ نه هم طلاق مراد دی ولی جنگ شروع د حالات د دی من هذا القبیل ویم دقه یو مسله ده د تعویل د قسمونو نه دی نو په عموم مشترک او په دغه نه په مشترک او په مؤول کې فرق تاسو بل عنوان ولي کې والفرق بین المشترک والمؤول په مشترک او مؤول کې فرق څه دی
نو په مشترک او مؤول کې فرق دا دی چې مشترک په خپل عموم پرې خودی شوی وخت سره به تعیین کې او د ټولو معنو د استعمال گنجایش وي او مؤول کې د نورو معنو د استعمال گنجایش ختم شي دا لفظ د مشترک نه اړولی شوی وي څه طرف ته ګلونو مؤول طرف ته وحمل النکاح فی الآیة علی الوطء الله فرمایلیو چې دا سړی کله ښځې له 3 طلاق ورکړي نو بیا تر هغې دا ښځه دله جایز نه ده حتی تنکح زوجا غیره چې نکاح وکړي د بل خاوند سره نو نکاح خو تش ملاستې تم وي او نکاح خو چې کوم دی عقد ایجاب او قبول تم وي او نکاح کوروالی وتی تم وي نو دا لفظ مشترک شو دا تنکح او که نه شو اوس یو معنی له ترجیح نه ورکې او اره معنی ته مراد علی نو دا سو مشترک او کنه د تنکیه د مشترک معنی ختم شوی او یو خاص معنی متعین شوی نو بیا دې ته موږ مشترک نه وایو ته مؤول وایو نو اوس د نکاح نه مراد کم نکاح دی نکاح بالوتی نو مؤول شو که نه شو عام نکاح د ایجاب او قبول دی نه دی مرادو هغه نکاح به کوي چې ورسره څه وکړي د یو بل شهد وسکي نه پوهېږي یار دی ځې تکرار وکړي